نیکی هیله احترامات می قبول کړي. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د جون په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو بدبخته زوی را پاسېدلی دی. اول یې خپله مور ویشتې ده، هغې نه بعد بیا یې ورندار ویشتې ده، ورندار نه بعد یې د هغې بچي ویشتې دي. د ورندار یې 3 بچي وو. هغې نه بعد 2 ورونه یې پټو کې کار کوو، هلته ورپسې ورغلی دی. هغه دواړه خو ډېر په بد حال باندې مړه کړي دي. دې بدبخته انسان او ظالم انسان دا کار ولې وکړه؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې ظالم د هلاکوهان او چنګیز خان ریکارډ مات کړو. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مادر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو بیا هر رواني معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. دوستانو تاسو ته به پته هم وي چې کله دې بچي له زوی له صحیح تربیت ور نه کړو، جاهل دې ته جوړ کړو، نه دې مدرسې ته ولیږو، نه دې په د دنیا تعلیم حاصل کړو، نو دا به د قرنګې کارنامې بېهوده کارونه او علاقه کې به ترې ډېر زیات شر خورېږي. اوس دا بدبخته زوی را پاسېدلی دی چې کور کې په ځمکه باندې څه لانجه راغلې وه. د ځمکې په تنازعه کې 7 کسان ډېر بېدردۍ سره شهیدان کړل. دې بدبخته انسان په دې ځمکه کې ډېره حصه اخیستله، د مور او د ورونو ورسه نه منله، د باغ پر زور او جبر چلوو، بیا هم دوی نه منله. آخر دې ظالم ماشین را واخیستلو. اول خپله خوږه درنه مور ډیر په بد حال باندې په ډزو باندې ویشتله. د خدای ظالم اقرب انسانه مور لا خو د چا لاس هم نه ورځي. هغې نه بعد ورندار ویشتله. د هغې 3 بچي وو، هغه هم ډیر په بد حال باندې قتل کړل. غریبانه نورونه پټو کې مزدوري کوله. دا ظالم ورپسې هلته ورلی او دواړه یې پټي کې ویشتل. پولیس والا انویسټیګیشن شروع کړو. د 3 غنټو کې دننه دا ظالم گرفتار کړو. زمونږ پولیس والا ته دا درخواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ دې ظالم انسان لا ښه سنګینه سزا ورکړئ چې انده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د سماک ټي وي در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نوي او کرنټ ویډیو په دې چینل کې ملاویږي. والسلام.